بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د هدایت النحو سبق نمبر 9 دی، الفصل الثالث، دریم فصل شروع دی. نن به موږ د کلام په باس کې لږ اضافي خبرې پاتې دي، هغه به پکې کوو. دینه مخکې موږ د دینه مخکې درس کې موږ د کلام باس وکړو، یعنی کلام تعریف هم وکړو چې کلام د دوو لفظونو نه جوړیږي، خو دا دوه لفظونه چې دي دا به متضمن وي. دیک شو الکلام لفظ تضمن کلمتین، د دوو کلمو نه به جوړ شوی وي، د دوو کلمو نه، خو بالاسناد اسناد سره. اسناد معنا چې یو به د دوه کلمو کې به یو مسند وي، یو به مسند الیه وي. یعنی مونږ وایو یو به مبتدا وي، یو به خبر وي، یا یو به فعل وي، یو به فاعل وي. دې ته مسند او مسند الیه وي، دې مسند او مسند الیه ته اسناد وي. نو بیا مونږ دې کې مخکې خبره وکړه چې دا اسناد د اسناد تعریف مو کو، بیا په دې کې خبره وکړه چې دا کلام چې دی کنه کلام دا صرف په دوو صورتونو کې موږ ته حاصلېدی شي. یو به یا خو دا د دوو اسمونو نه، د دوه اسمونو نه کلام حاصلېږي، یا به د یو اسم او یو فعل نه کلام حاصلېږي. یو اسم یا د یو فعل نه، یا صرف د دوو اسمونو نه به کلام حاصلېږي. ټیک شوه. نو په دې دوو اسمونو کې لکه یا زیدو نه، یا زیدو نه، لکه زیدون قائمون. نو ګورئ دا زیدون هم اسم دی، قائمون هم اسم دی. نو ګورئ زیدون پکې مسند الیه شو، مخبر عنه ورته وي، او قائمون پکې مسند شو، دته مخبر به وي. نو زیدون ته مبتدا وي او قائمون ته خبر هم وي، او د دې مبتدا او د خبر دویم نوم مسند الیه د مبتدا نوم دی، او مسند د خبر نوم دی، او دریم نوم یې څه شی دی؟ اخبار عنه د مبتدا نوم دی، او اخبار به دا د خبر نوم دی. یا محکوم علیه دا د مبتدا نوم دی، او محکوم به دا د خبر نوم دی. نو ګورئ د دوو اسمونو نه موږ سره کلام حاصلېږي، یا د یو اسم او یو فعل نه کلام حاصلېږي. لکه موږ وایو قام فعل دی او زیدون دا ورله اسم دی. نو د یو اسم او د یو فعل نه موږ سره، نو دا قام مسند دی، ټیک شو، او دا زیدون مسند الیه دی، دا موږ سره مسند الیه دی. نو ګورئ د مسند او مسند الیه ته اسناد وایي، دې ته څه وایي؟ اسناد. نو دا کلام چې د دوو کلمو نه حاصلېږي، خو د دوو کلمو کې به اسناد وي، یعنی مسند او مسند الیه نه به دا کلمه دغه جوړېږي. اوس وګورئ غلامو زیدین دا هم دوه کلمې دي. وګورئ غلامو دا یو کلمه شو، زیدین دوه کلمې شو، خو دې کې اسناد نشته، مسند الیه نه دی. دا غلامو مضاف دی کنه، او دا زیدین مضاف الیه دی. نو ګورئ دا مضاف الیه مرکب اضافي شو، او مرکب اضافي چې دی دې ته مرکب ناقص وایي، او دا مسند الیه چې دی دا مرکب مفید دی. یو مرکب دوه قسمه دی، یو مرکب ناقص دی، نو هغې نه پوره فایده انسان ته نه حاصلېږي. یو مرکب مفید دی، نو هغې نه پوره فایده انسان ته حاصلېږي. لکه زه اوس وایم قام زیدون، زید ودرېدو، ټیک شوه، نو دې نه خبره پوره حاصله شوه. یا زیدون قائمون، زید ودرېدو والا دی. زیدون جالسون، زید کېناستو والا دی یا کېناستو. او زیدون ذاهبون، زید لاړو، ٹھیک شو. نو دا موږ سره مرکب مفید دی، دې ته اسناد وایي، مسند الیه ته اسناد وایي. او دا غلام و زیدین دا مرکب ناقص دی، لکه د زید غلام. نو د زید غلام څه خبره نیمګړې ده، دا چاته مخکې ته مخاطب ته فایده نه ورکوي، او مرکب مفید چې دی دا مخاطب ته فایده ورکوي. مرکب مفید د مسند الیه نه جوړېږي، یعنی هغې کې اسناد وي. نو اوس موږ باندې دلته یو اعتراض راځي. دلته خو موږ ووي چې کلام د دوو سیزونو نه حاصلېږي، یا به دواړه اسمونه وي، نو د هغې نه خو اسناد سره مسند الیه به وي، دوه اسمونه به وي، یو به مسند وي، یو به مسند الیه وي، نو دې نه کلام حاصلېږي. دویمه خبره د یو اسم یا د یو فعل نه، چې یو به اسم وي، یو به فعل وي، نو دا فعل به پکې مسند وي او دا اسم به پکې مسند الیه وي، نو د دې نه کلام حاصلېږي. دا دوه خبرې پکې وکړئ. اوس دلته کې په مصنف رحمه الله باندې یو اعتراض راځي چې ته وایې چې یاره صرف د دوو سیزونو نه کلام حاصلېږي، یو مسند او یو مسند الیه نه، یا لکه یا به دواړه اسمونه وي، یو مسند الیه، یا به یو اسم او یو فعل وي، یو به مسند وي، یو به مسند الیه وي. نو د دوو اسمونو یا د یو اسم او یو فعل نه کلام حاصلېږي. ته خو وایې چې صرف د دې نه کلام حاصلېږي. اوس وایي درته موږ ښایو چې یو اسم او یو حرف نه کلام حاصلېږي.
یو اسم او یو حرف نه. نو دا یا زید یا حرف دی او دا زیدو پکې اسم دی. نو ګورئ یو حرف او یو اسم د دې نه موږ سره لکه مصنف رحمه الله ته وایي چې ته خو وایې چې یاره د دوو اسمونو نه مسند الیه وي او یو اسم او یو فعل مسند الیه وي چې د دې نه کلام حاصلېږي. نو دلته خو موږ تا ته د یو حرف او د یو اسم نه کلام ښایو. نو بیا ورله مصنف رحمه الله د هغې جواب به ورکوي. نو هغه اعتراض پې اوس کوي وایي فإن نو که چېرته قیله وویلی شي یا اعتراض وکړی شي. قیله معنی ته داسې هم کولی شي چې اعتراض وکړی شي یا دا معنی ده چې قیله معنی ده وویلی شي قد نوقض یقینا ماته کړی شوه بالنداء د حرف ندا په وجه د حرف ندا د وجې نه. دا کومه قاعده چې ته یادې نو دا قاعده چې یاره د دوو اسمونو نه اسناد سره یا د یو اسم او یو فعل نه اسناد سره دې نه کلام حاصلېږي. نو اوس په دې باندې اعتراض دا وشو چې یاره دا کومه قاعده ته یادې که نه چې د دوو اسمونو نه یو پکې مسند یو مسند الیه وي یو فعل او یو اسم چې یو پکې مسند یو پکې مسند الیه وي. ته وایې چې یاره دې قاعده دا قاعده ده د دې قاعدې نه علاوه د بل یو څیز نه کلام نه حاصلېږي. نو وایي دلته کې اوس تا باندې دا اعتراض وایي فإن قیل نو که چېرته اعتراض وکړی شي قد نوقض چې یقینا ماته کړی شوه بالنداء د حرف ندا په وجه. دا قاعده دی د ستا دا قاعده د حرف ندا د وجې ماته شوه د دوو اسمونو والا یا د یو اسم یو فعل والا دا قاعده دی د حرف ندا د وجې ماته شوه. نحو لکه یا زیدو ای زید. نو اوس والله مصنف رحمه الله جواب ورکوي قلنا نو مونږ وایو حرف النداء دا حرف ندا چې ده که نه وګورئ دا یا چې ده که نه یا دې ته حرف ندا وایي. دې ته څه وایي حرف ندا. او دا زید چې ده که نه زیدون یا زیدو نو دې ته منادا وایي منادا. نو دا حرف ندا چې ده که نه دا یا حرف ندا. نو اوس ورله مصنف رحمه الله وایي چې دا یا حرف ندا ده که نه نو زه تا ته د دې حقیقت وایم. نو قلنا مونږ وایو حرف النداء حرف ندا دا یا حرف ندا ده ښه یا حرف ندا ده او زید منادا دی. نو دا یا حرف ندا درته یادوي چې قائم مقامه دا قائم مقام دی د ادعو د واحد متکلم. دا حرف ندا یا چې ده دا د ادعو قائم مقام دی یا د اطلبو قائم مقام دی. نو که ته د ادعو قائم مقام اخلي ادعو معنی رضی راغواړم او یا د اطلبو قائم مقام دی. ټیک شوه د اطلبو ٹھیک شو. نو کته د ادعو معنی کې او کته د ادعو اردو کې میں بولاتا ہوں ادعو دا د واحد متکلم صيغه ده. نو دا العين واو پکې فعل دی او دا انا پکې ضمیر دی انا ضمیر پکې دا پکې فاعل دی. نو دا حرف ندا چې ده که نه دا د ادعو نه جوړه شوې ده. دلته کې اصل کې داسې وجوره دا ادعو زیدن دا اصل کې دی ادعو زیدن. نو دا ادعو حذف کو د په ځای یا راوستو. نو دا یا چې ده که نه دا په اصل کې ادعو دی دا یا په اصل کې څه شی دی ادعو دی. نو دا اختصار دپاره د جملې د مختصر کېدو دپاره دا ادعو ته ختم کو د په ځای یا راوستو او دا زیدن چې دی زیدن نو دا د دې ادعو کې چې کوم انا ضمیرو د هغه په ځای راوستو. نو ادعو یا زیدو دا زیدون پکې مفعول دی ادعو فعل دی په دې کې انا ضمیر فاعل دی او دا زیدن چې دی دا پکې مفعول دی. نو اوس هغه د انا ضمیر هغه زید چې دی که نه هغه د زیدو واغستو زیدو. نو انا ضمیر مرفوع وي نو ته به دا زیدن چې کوم زیدن دا به مرفوع کې. ٹھیک شو. خو د یا حرف ندا نه وروسته چې کوم اسم وي نو هغه دغه وي که مفرد وي که نه نو هغه مبني بر ضمه وي یعنی هغه باندې ضمه وي او مبني وي. ٹھیک شو. اصل کې نور دا زید چې دی که نه دا زید حالت نسبی دی خو دلته حالت رفعی کې دی. وجه څه ده چې د یا حرف ندا نه پس یو اسم وي که نه مفرد دا حرف ندا مفرد وي که نه یو واحد وي نو بیا به دا حالت رفعی کې راځي. او حالن کې دا اصل کې منصوب دی محلن منصوب دی او لفظن چې دی دا مرفوع دی
په دې باندې امید ده تاسو پوه شوي نو ادعو چې ده کنه دا ادعو دا د دنه دا مونږ حذف کو او د دنه په ځای باندې مونږ یا راوستو نو مونږ وایو چې دا یا چې ده کنه یا دا د ادعو قائم مقام ده د ادعو په ځای راغلی ده دا یا د ادعو په ځای دلته کې موجوده شوې دلته حاضری کړې ده ٹھیک شو نو دلته کې اوس مصنف رحمه الله وی قلنا مونږ وایو حرف النداء حرف النداء قائم مقام ادعو دا قائم مقام دی د ادعو یعنی دا قائم مقام معنا چې زه دی زه دا د ادعو په ځای ده قائم مقام معنا ته واخله په ځای ٹھیک شو پځه نو د ادعو په ځای باندې راغلی ده او یا د اطلبو په ځای باندې او اطلبو یا د اطلبو په ځای باندې اطلبو معنا زه طلب کوم او ادعو معنا د زه راغواړم ٹھیک شو نو اوس مونږ ته مصنف رحم الله وی قلنا مونږ وایو حرف النداء قائم مقام ادعو دا د ادعو قائم مقام دی دا د ادعو قائم مقام دی و اطلبو یا د اطلبو قائم مقام دی دا ادعو او د اطلبو قائم مقام دی و هو او دا ادعو یا اطلبو دا ادعو ما دا لیکل او هغه ادعو یا اطلبو هغه ادعو دا هو ضمیر د ادعو کته اخلی نو ادعو ته راځي دی او که اطلبو ته اخلی نو هغه ته راځي دی مرجعی دا ادعو دا هو ضمیر مرجع چې ده کنه هغه ادعو یا اطلبو دی نو هو کته ادعو اخلی نو هغه ادعو الفعل فعل دی نو دا ادعو چې دی دا فعل دی نو هغه اعتراض ختم شو فلا نقضا نو اعتراض نه راځي علیه په دې باندې په دې سوال باندې ستا اعتراض نه راځي چې یاره دا یا زیدو چې دی کنه یا زیدو دا یا زیدو یا داسې یا الله نو دا یا حرف ندا ده دا د ادعو په ځای دلته لیکل شوی ده او الله چې دی دا منادا دی چاته چې اواز کې هغه ته منادا وي او کوم حرف څه چې ورته اواز کې نو هغه حرف ته ندا وي ندا اواز ته وي لکه زه اواز کوم میں بولاتا ہوں میں پکارتا ہوں ٹھیک شو یا معنا دا ادعو زرا غواړم زه طلب کوم یا اطلبو چې معنا اخلي نو بیا زه طلب کوم الله زه الله ته आवाज کوم मैं अल्लाह को पुकारता हूँ या अल्लाह माना मैं अल्लाह को पुकारता हूँ दा या چې ده کنه دا د ادعو نه جوړه شوې ده نو زه د دې معنا کوم یا الله زه الله ته فریاد کوم یا زه الله ته आवाज کوم ٹھیک شو نو د یا معنا مونږ بیا داسې کوم مونږ خوای کنه اے الله نو دا ای زویم کنه نو دا ای په اصل کې دغه دا یا په اصل کې ادعو ٹھیک شو امید دې په دې تاسو پوه شوي نو اوس مونږ ته وای چې یاره ګوره تاسو چې کومه خبره کوي کنه چې دا یا زیدو یا حرف دی او زیدو اسم دی نو د یو حرف او د یو اسم نه جمله جوړه شوه نو مونږ ورته وایو چې دا یا چې ده کنه یا دا حرف نه دی دا اصل کې د فعل په ځای باندې راغلی ده دا یا د اصل کې د فعل په ځای راغلی ده نو هغه فعل چې دی کنه هغه فعل کې انا ضمیر دی او دا زید ورسره اسم دی دا ورسره دغه دی مفعول ټیک شو نو ادعو زیدن دی ادعو کې انا ضمیر دی دې کې ټیک شو دا له ما تاسو غالبا دلته چرته لیکلم دی ادعو فعل دی او دې کې انا پکې ضمیر دی نو ادعو زیدن زه زید راغواړم نو د دې ادعو په ځای باندې دا یا راوسته نو اوس مصنف رحمه الله وی فلا نقض علیه نو په دې باندې اعتراض نه راځي په دې یا زیدو باندې ځکه چې دا یا اصل کې ادعو دی او ادعو فعل فاعل دی ٹھیک شو نو خبره ختمه شو او زیدن ورسره مفعول دی نو جمله پورا راغله نو فعل او فاعل دا فعل چې دا مسند دی او دا انا ضمیر ورسره مسند لري انا ضمیر ورسره مسند لري نو خبره پورا شو ٹھیک شو نو امید دې په دې تاسو پوه شوي نو اوس وای وهو الفعل او هغه فعل دی دا ادعو یا اطلبو دا فعل دی فلا نقض نو اعتراض نه راځي فلا نقض معنی نقض اعتراض وي فلا نقض نو اعتراض نه راځي علیه په دې باندې یعنی په دې یا زیدو باندې په دې باندې اعتراض نه راځي چې یا د ادعو په ځای باندې ده او اوس مصنف رحم الله وی دا او کله چې فرغنا دا د فعل ماضی او تثنیه او جمع متکلم ده نو اوس مصنف رحم الله وی دا فرغنا او کله چې مونږ
مونږه فارغ شو من المقدمه د مقدمینا مقدمه ګوره مونږه مقدمه اوسه پورې ویله دا اوسه پورې مقدمه وه د دې نه پس به مونږه القسم الاول شروع کوو القسم الثاني به شروع کوو داسې به بیا ورپسې مونږ مخکې ځو نو اوس مونږ ته مصنف رحمه الله وایي اذا فرغنا او کله چې مونږ فارغ شو من المقدمه د مقدمینا فلنشرح نو مونږ له شروع کول پکار دي مونږ له شروع کول پکار دي اوس فورا مونږ له شروع کول پکار دي فی الاقسام الثلاثه درې قسمونه ٹھیک شو یعنی فی معنا کې اقسام د قسم جمع ده او مونږ ورته دلته لیکلي قسمونه الثلاثه دریو نو مصنف رحم الله وای چې مونږ خو مقدمه نه فارغ شو مقدمه ختم شو نو اوس مونږ له فورا اقسام الثلاثه شروع کول پکاري درې قسمونه چې کوم دي اسم فعل حرف دا خو اوس مونږ د دې نه مخکې درس کې مونږ په مقدمه کې څه ویلو هغه دلته ورغونته نقشه درله جوړوم فی الاقسام الثلاثه مصنف رحم الله وای اذا فرغنا وکله چې مونږ فارغ شو من المقدمه د مقدمین فلنشرح نو مونږ لا شروع کول پکار دي پکار دي چې مونږ شروع کو فی الاقسام الثلاثه اقسام الثلاثه ٹھیک شو فکر دې چې موږ فورا اقسام ثلاثه شروع کو والله الموفق او الله توفیق ورکونکې والمعين او مدد کونکې لري موفق معنا را توفیق ورکونکې او معين معنا را مدد کونکې نو الله توفیق ورکونکې او مددگار دی ٹھیک شو والله الموفق او الله توفیق ورکونکې والمعين او مدد کونکې لري ٹھیک شو نو اوس مصنف رحم الله چې اوس پورې موږ مقدمه ویلا نو ګورئ دا موږ سره مقدمه ده مقدمه ٹھیک شو مقدمه ده مونږه په مقدمه کې سووي په مقدمه کې مونږه او درې خبرې وکړې ما اول کمې وکړې اول مقدمه کې مونږه د نحوي د علم النحو تعریف د علم النحو تعریف موکو علم النحو تعریف وشو او بیا ور سره د علم النحو مقصد د علم النحو تعریف سو تعريف موكو هو علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم الثلاث من حيث الإعراب والبناء وتركيب بعضها مع بعض ٹھیک شو دا هم د دې تعریف وکړو اوس د دې غرض سو مقصد سو صيانة الذهن عن الخطأ اللفظي صيانة الذهن عن الخطأ اللفظي دا مقصده او غرض يعني موضوع نو موضوع چې وکنه موضوع هغه دوه قسمه وا یو کلمه ٹھیک شو کلمه او دویم چې دا کلام نو دا کلمه چې کنه کلمه د دې بیا درې قسمونه مونږ وې اولم چې اسم وې چې د کلمې درې قسمونه کې یو اسم دی یو فعل دی ٹھیک شو او یو حرف دی ٹھیک شو نو د اسم تعریف موکو تعریف په مقدمه کې خان او علامات موي علامات او د فعل تعریف کو تعریف او علامات موي علامات ٹھیک شو او د حرف تعریف کو او د حرف باره کې خبره وکړه چې دې کې نه د اسم علامات وي نه پکې د فعل علامات وي او دا د په کلام عرب کې ډېر زیاتې فائدې وي لکه کربت بین الاسمین د دوه اسمونو په درمیان کې ربط جوړ راوستل او یا دغه شانته د یو اسم او د یو فعل په منځ کې ربط راوستل د دوه جملو په منځ کې ربط راوستل نو دا د حرف کار دی ٹھیک شو نو مقدمه کې مونږه د علم النحو تعریف کو د علم النحو مقصد مو وی د علم النحو موضوع مو ویلا موضوع کې بیا دوه قسمه د علم النحو بیا دوه قسمه موضوع دي یو کلمه ده یو کلام دی کلمه چې لفظ هم یو وي معنی هم یو وي نو بیا مونږه په د کلمې درې قسمونه وي هغه یو اسم کو اسم نو د اسم اول تعریف مو کو بیا علامات وي د فعل تعریف کو علامات وي د حرف تعریف کو ٹھیک شو او د هغه باره کې بحث کو او بیا پکې د کلام تعریف کو د کلام تعریف مو کو چې کلام د کلمې د درې قسمونو نه فارغ شو نو بیا مونږه د کلام تعریف کو او بیا ور سره د اسناد تعریف کو اسناد ستوي نسبت احدى الكلمتين د دوه کلمو یو بل سره نسبت الى الاخرى دویم کلمې طرف ته د دوه کلمو کې د یوې کلمې بل کلمې طرف ته نسبت ته اسناد وای ٹھیک شو نو هغه تعریف هم پکې وکړو او بیا هم وی چې را موږ سره د کلام چې کنه د دوه لفظونو نه جوړیږي
الکلام لفظ تضمن کلمتین بالاسناد دا تعریف کو نو چې کلام د دوو لفظونو نه موږ سره د دوو کلمو نه را سره حاصلېږي کلام داسې لفظ دی چې د دوو کلمو نه را سره حاصلېږي خو هغه دوه کلمو کې به اسناد وي یعنی یو به مسند وي یو به مسند الیه وي لکه هغه بیا دا کلمه چې ده که نه کوم کې چې دا اسناد وي نو اسناد موږ سره د دوو څیزونو نه حاصلېږي یا د دوو اسمونو نه لکه زید قائمون یا د یو اسم او یو فعل نه لکه قام زیدون نو قام فعل شو دا مسند دی او زیدون فاعل دی دی ته مسند الیه وایي ټیک شوه نو دغه خبره هم پکې بیا وکړه اوس پکې یو اعتراض راغی وایي که چېرته وویلی شي چې یاره ستا دا کومه خبره چې ده چې یاره دا کلام د دوو څیزونو نه حاصلېږي یا د دوو اسمونو یا د یو اسم یو فعل نه نو هغه خو دلته کې ماته شوه ځکه یا زیدو کې خو دا یا حرف دی او دا زیدو اسم دی نو دلته خو یو اسم او یو فعل راغی نو بیا ورته وویلی شو چې یاره قلنا حرف النداء مصنف رحم الله وایي مونږ وایو چې حرف ندا قائم مقام ادعو دا د ادعو قائم مقام دی دا د ادعو په ځای راغلی دی ٹھیک شو ادعو مونږه د اختصار د لپاره حذف کړی دی او د هغه د ادعو په ځای باندې مونږ یا راوستو نو د یا معنی ده د یا معنی به مونږ د ادعو کوو د ادعو چې کومه معنی ده که نه ادعو معنی ده زه راغواړم نو هغه زه راغواړم چې دی که نه هغه به مونږ د یا کوو ٹھیک شو او بیا وای دی باندې ستا د اعتراض نه راځي نو اوس مصنف رحم الله وای چې کله مونږ دغه نه فارغ شو د مقدمې نه فارغ شو نو اوس مونږ له پکار دي چې د الله په توفیق او د الله په مدد سره اقسام ثلاثه شروع کو نو مونږ چې کم د کلمې د درې قسمونه ویلو اسم او فعل او حرف نو اوس دې ته اقسام ثلاثه وای اقسام ثلاثه د مصنف رحم الله دغه مراد دي نو اوس په مونږ اقسام ثلاثه کې القسم الاول تعریف او علامات خو ویلو کړه اوس په د مونږ باسونه کو چې یاره دا مرفوع وي منصوب وي او د نه مخکې عامل وي نو دا به څنګه راځي هغه عامل به د اسم سره څه کوي بیا دغه شان د فعل باس په ټولو شي څومره دغه کې وي او اخره کې به د کتاب په ختمېدو کې به دا حرف باس کېږي ټیک شوه نو دا زمونږ د نن ورځې درس تاسو د دې نقشه چې کوم مونږ د مقدمه کې څه ووي د دې دا نقشه وړه غونته مې جوړه کړه زه راسره کم نو ځکه ما دا وړه نقشه جوړه کړه ګینه غټه نقشه مې جوړوله په دې به تاسو ډېر په اسانه پوه شوي وئ امید دی اوس به پې پوهې نو که څوک پې پوهې نه بیا رانه په کمنټ کې تپوس کولی شي نو دا زمونږ د کلام بس ختم شو او مقدمه مکمل ختم شو انشاءالله د کلمې چې کوم درې قسمونه دي په هغې کې به د اول قسم ترتیب به انشاءالله په ترتیبوار به انشاءالله شروع کوو نو راتلونکي درس پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام